کتونکو الف خان شرپو یم، کیمرامین را سره یاسر خان دی، موجود یم په پیرانو مارکیټ کې یا شا پلازا چې کومه ده او په ډي بلاک کې او ډي بلاک ته راغلی یم او نن به زه تاسو ته د دې ځای چې چونکې دلته کې خلکو ډېره لویه سرمایه بنده کړې ده په کاروبارونو باندې، نو ضروري ګڼم چې د خپلو کتونکو سره چې په کارخانو کې ډېر لوی لوی دوکانونه دي او دغه خلکو د کروڑا روپۍ چې کوم دي بندې کړي دي، نو زه چې کوم دوکان ته نن ورځم خپله خریدار یم. نو چې خپله خریدار یم نو موږ سره خو دغه یو کیمرې خبره ده، په دغه کیمرې نه پکې دا وشي چې یاره یو سړی را سره رعایت وکړي. د هغې دپاره چې کوم دی نو دې دوکان ته رالم نو ما سره به رعایت هم وکړي، خو رعایت سره سره به چې کوم دی نو تاسو ته هم څه وښیم چې تاسو مطمئن شئ. نو دا وګورئ چې په دې دوکان کې چې کوم دی دا کم تاسو سامانونه وینئ د کراکرۍ ده په ډي بلاک کې، د دې به سره باقاعده چې کوم دی نو نوم هر څه ښیم، خو دا صرف ما چې کله دوی سره خبرې اترې کولې نو دا دوکان خو ما وکته، دلته کې هر قسمه لوښي چې کوم دی نو دا تاسو وینئ چې دا رور ولاړ دی او ورسره چې کوم دی نو تاسو وګورئ ډېر قیمتي سامان په ډېر مناسب ریټ باندې چې کوم دی نو دلته کې درکړې کېږي. ځکه چې موږ کله دې دوکان ته رالو نو راتلو نو خلکو راته وایي چې یاره په پلانکي دوکان ته به لاړ شي هلته کې او هلته به نو چې دلته دوکان ته رالم نو صرف دا دوکان نه دی که نه، لاندې م بوځم د دې دوکان سره پیوست دا د دې دوکان شاخ دی، نو هلته کې م بوځم او هغه درته ښیم. دا ګوره دا دوکان دی او بیا چې لاندې په پوړو باندې کوشي نو په بیسمنټ کې چې کوم دوکان دوی پرانیستی دی نو هغې کې ډېر زبردست سامانونه چې کوم دی نو هغه به زه تاسو ته نن ښیم. دا تاسو وینئ او السلام علیکم، څنګه خیر دی سټي. خپلو کتونکو سره مې دغه خبره کوله چې موږ سودا کوو موږ سره خو دغه یوې کیمرې د لالچ وي که نه، نو په دې هم څو خاطر وکړي او نو موږ سره هم پکې رعایت وشي، خو خلکو ته به څو ښایو، پیدا به ورکولې کارخانو ته بیا تګ راتګ نه کېږي، ډېر دغه وي. دا ډونګه ده که نه، دا هغه ساسپین دی اوریجنل بارانای دی، وګوره وزن دا یې ته خپله چک کړه. دا د کوم ملک دی؟ دا د انګلینډ والی لاټ کې راځي، دا دا بار نه لاټ شیشه ده او ښه پوره دغه دی، ساسپین هم استعمالولی شي او دیکچي هم استعمالولی شي. دا د کوم ملک دی؟ دا اوریجنل جاپان دی، اوریجنل جاپان دی. دا وګورئ د فینیشنګ او صفایي وګوره، وزن د بس تا خپله الف خان هسې قیمت پیسې وي دی قیمت خو بس دغو لږه اوس چې ته دلته دومره رالې نو ستاسو کوم کتونکي هغه له به خیر دی مونږ ارزان لګوو، حالانکې مونږ خو په 2.5 روپۍ یو پیس خرڅو جاپاني دی. دغو عمر زیات دي انشاءالله چې مطلب لږه زیات وخته پورې به کار کا، دا به بیا ستاسو کتونکو لپاره میلاو شي په 4.5 روپۍ باندې. 4.5 چې هغه وایي چې 4.5 روپۍ. بهرحال دا ټول څیزونه چې کم دي نو په ریټ کې به تاسو سره 50% چې کم دي دا دي چې کومې خبرې وکړئ. ښه دې ته وګورئ یاره زما د آس خوښ شو، آس دا ته راواله دا زما دغه خوښ شو یقینا چې ډېر مزېداره. ښه بیا ګرانو کتونکو دا وګورئ دا شیشې چې کوم دي دا وګورئ، دا میرویس میرویس کراکری خوس दुकान नंबर 626364 ब्लॉक डी शाह शॉपिंग सेंटर پیرانو مارکیټ کارخانو پېښور میرویس. ها डी بلاک دا وراسته د دې څه قیمت دی؟ دا خو ډېر زبردست است الف خانه په لاټ کې راغلی دی. دا به ستاسو چې کوم کتونکي یو پر به میلاو شي په 9000 روپۍ باندې، په 9000 روپۍ بیخي زبردست لکه انګلینډ جوړ شوی دی. او حالانکې 12000 11000 موږ دا سوچو چې خرڅوو به، خو سته دومره لرې نه رالې نو ستاسو کتونکو پر به خامخا ترماسونه څو څه والا دي؟ داسې ترماسونه خو داس بردم الف خانه چې چاینا هم شته دی پکې، جاپاني هم شته پکې، جرمني هم شته. انشاءالله چې ستا کتونکو ته به روغ شی میلاو. خو د بعضې څیزونو شوشه زیاته وي دننه چې وګورې بیا یې سم نه وي، نو ته دې باره کې ښه چاینا وي. اوس دا وګوره الف خانه دا چې ټول تا خبره شوشه یا ښه ده، خو شی چاینا یې زبردست شی دی. او بیا داسې پسې روان شه، دا هم چاینا دی، دا بل هم چاینا. دا خر چې کوم غټ ښکاري دا د جاپان جوړ شوی اوریجنل جاپانی دی الف خانه. دا تقریبا چې 30 غنټې هم ګرمې ساتي، که چای دا واچولې اوبه دا واچولې هر شی چې واچوله به ګرم ساتي هرته انشاءالله. صحیح ښه مشال نن دا یو دغه راته وښایه ولې چې ګیس او بجلی که نه دغه یو سیسټم دی، نو دا څیزونه چې کوم دي د الف خانه اوریجنل جاپاني دی رینای.
او جاپان 1500 هیټر دی بیخي سیفټي یې داسې چې ګیس لاړ شي دا خپل اتوماتیک بندګي دغه چې کوم هیټ دی د کمرې هغه ډېر زر ګرموي کمره پوه شوې بیخي فرش کنډیشن کې 10/10 کنډیشن دی ته یا بیخي به استعمال شوی نه د دې قیمت د قیمت الف خان استا لپاره چې ویورز لپاره 18000 روپۍ باندې حالانکه 20000 روپۍ یو خو زما د پاره تاسو وی کنه زما د کتونکو د پاره وی الله عزت وکړي چې زما دومره خاطر کوي ګرانو کتونکو دا د الله پاک مهرباني ده چې وکړه خدمت کې نه الله ملاويږي چې الله ملو شي نو کارخانو مارکیټ کې الحمدلله هر دکاندارو عزت کوي خدای دې د دوی عزت وکړي خدای راته ویا چې د نورو دکاندارانو په نسبت باندې ستا ریټ کې بس نور خامخا به فرق وي انشاءالله چې فرق نه و لیاشي کې هغه نوې خبرې نو انشاءالله زه به ذمهوار یم پوه شوې شی به ورته صفا میلاوږي او ریټ به ټول مارکیټ ذمهوار یم انشاءالله چې چېرته هر ځان مانه چا وله ورکه زه به یې فري ورکوم ستا کسټمر لپاره صحیح ده صرف زما کسټمر نه ښه چې نوم یې راځي نو ما سره به دا واده کې ښه دا وګوره جي دا بلور هوا ولري دا ګیس او بجلی دواړو نه چې لګي الف خانه خو دې ډېره زیاته زبردست هوا او اکثر زیات د اسلام آباد چې کوم غړ غړ ګاهکان دي کسټمران دي زموږ هغه 10 دانې د غټو حالو لپاره غټو کمرو لپاره غټو هوټلو لپاره پیسي هوټل شو نور داسې غټې هوټل ټولو فارم دي ځای نه زموږ نه معلومه ځي هغه که فرانس کرا کړي هغه که لومینارک دوبۍ کرا کړي هغه ټول دي ځای نه موږ مطلب معلومه ورځي هلته بیا په هوټلو کې دا چې کوم غړ کسان دي تاسو بل دکان هم دی هغه دوه دکانه هلته هم دي او په ای بلاک کې په ای بلاک کې امپیریل کراکري اینډ الکترونکس شاف نمبر 46 بلاک ای هم زموږ دکان دی خو دلته داسې چې موږ لږ مخصوص ورایټي او ښه ورایټي موږ دلته راټوله کړې ده ټوله د دې څه قیمت دی د دې مختلف قیمت دی چې کوم واړه دی الف خانه دا یو بس تاسو ویوز د چې کوم دی په 10000 روپۍ باندې بجلی چې کوم 220 ته هغه ته به کنورټ وي دا جاپان نه په 110 کې راځي هغه بیا زموږ 220 ته کنورټ کوو ځکه چې پاکستان بجلی خو 220 ته هغه زموږ 220 ته کنورټ کوو نو تقریبا 1000 روپۍ خرچه په هغه راځي هغه زستا ویو ولنه نه اخلم صحیح کتونکو اصل کې د مشال د اخلاق هم ډیر زیات خوښ شو چې کوم انداز کې لګیا دي کم سیس چې کم دین هغه به دغه کې خو بهر حال دا داسې ډیزاینونه راغلي دي کباب لپاره استعمالېږي د چاول لپاره استعمالېږي نور ډیکوریشن فیس تاسو په ټیبل باندې کېښودی شئ دا به ستاسو کتونکو لپاره الف خانه په 3500 روپۍ باندې حالانکه دا یو پیس په 6 او 6500 روپۍ باندې موږ دلته خرڅوو صحیح کتونکو هر سیس ته چې ګوري نو هغه چې پیسې د سره خو ډیر یو دی دکان ته راشي غوري داسې زما شانته کس نه مونږ خو یو سیز نیم واخلو چې دا د کوریل دی الف خانه کوریل دا چې د یو اس ای کمپنی امریکاني دا تاسو ډایرکټ په ګیس باندې کې خدای شي ترکاری ګرموي چای پکې شوی ساسپین یا د غټ سایزونه وګوره ډایرکټ په اور کې په خاګي بدا شیشه خو ماتګي به نظیمواره شاید ښه دا د جهیز سامانونه دلته سامان دوه ځنه خو ډیر زیات مال مونږ نه دي څومره مال چې جایز سامان دلته ګوره ډینر میلاوږي ټي سیټ میلاوږي واټر سیټ میلاوږي سب سیټ میلاوږي کول سیټ میلاوږي څه شی ورته زه وخوم واټر سیټ میلاوږي هغه ډینر چې زموږ سره 10000 نه سٹارټ دی تقریبا 1.5 لک روپو پورې ډینر سیټ خو بعضې داسې دغه وي که نه ارزان لکه خلک هغه 1.5 او 10 او 15 هم 1.5 والا شته مونږ سره خو بیا په پلاستیک کې راځي په شیشه کې چې تقریبا چې 15000 نه ډینر سٹارټ دی 1.5 لک روپو پورې پلاستیک کې ډینر مونږ سره 6000 روپو نه سٹارټ دی تقریبا 30000 روپو پورې پلاستیک کې مونږ سره دا کوم دا خو چې دوبۍ ګولډن ورایټي ده زمونږ سره په دې کې ټرای شته 3 پیس ساده یو ټرای راځي واټر سیټ یا شته زمونږ سره دا وګوره الف خانه تاسو لاس کې ونسه ډیر زبردست لوکس ورکوي او دغه ګولډن چې دا انشاءالله چې ذمہواری ژوند دیم نه به خرابېږي صحیح ده دا دوبۍ ګولډن دی کتونکو بس هسې ورته پسخېږو نو خو به هر حال دا تاسو ته خو زه وښایو ولې چې چاله خدای پاک وس ورکړي هغه راځي زه چې په کم دا د چې وي په یو نمبر باندې وي چې دا سیزونه میلاویږي دا شیشه ده دا کې کاستر دا لو زبردست چیز یار ته دا راواله یاره دا چې کوم دا هوټلو کې دا ترکاری په فسیټ دې کې ترکاری پرته وي ښه دې ځای نه ځي په شیراز لځي دې ځای نه پیسي لځي چې کوم دا غټ هوټل چرسي هوټل دی هغه له دې ځای نه ځي دې ته لاندې نه مومباتۍ لګېدلې وي او بس ترکاري ګرمه پرته وي کې نه به ماتېږي شیشه یې ښه دغه شانتي هم دغه بل هم دی دا بل هم دغه شان صحیح او دا
دا لیمپونه دي 2% د دې څه قیمت دی؟ دا به علیف خانه ستاسو چې کوم ویوز دی هغه لپاره په دواړه جوړه په 10,000 روپۍ باندې، حالانکې 13-14,000 روپۍ دغه ریټ مونږ مطلب مارکیټ کې ایښی دی. صحیح. ښه کتونکو دا دي چې کوم څیز زیات که دا وګوره، دا بل چې کوم دی نو دا لږ وګوره، دا چې ترکاري پکې وړې یا په وی آی پي دغه کې نو په کور کې هم استعمالیږي باقاعده شیشه او سټیل چې کوم دی نو دا دي. دا نور وګوره دې کې دوه کانې دی بلکې 2 کانې ښودی شي که دې کې ډبل کانې ښودی شي. داسې لیمفونه یې ډېر زبردست ډیکوریشن ورکوي. دلته بجلي تلو والا علیف خانه که دا ستا ته دلته لږ ټیسټ کاوه نو تاسو له به انشاءالله چې مزار کړی وای. نه بس خلکو پیږي ولې چې دا ډېرو خلکو اغوستی دي او ډېر خلکو چې نه دي اغوستی نو هغه دغه میرویس دکان چې کوم دی نو یاد ساتلی شي. ښه دا وګوره دا ټول چې څومره لیمفونه دا ټول زموږ سره شته دی. ورساشي اوریجنل هم شته پکې، دوبۍ والا هم شته دی، ترکي والا هم شته دی. ډېر زبردست دلته کوم څیزونه خلک ډېر خوښوي؟ زیاتره ګاهکان چې راشي هغه ډیکوریشن ډېر خوښوي، دا ګولډن کوالټي ډېره خوښوي او چې کوم سیلور دا هغه ډېره خوښوي. مونږ سره البته دا ډېر غټ شوروم دی پوه شو علیف خان وروره. داسې خبره چې هر شی A to Z ورایټي دي ځای نه تاسو ته میلاوي. دا شي چې یو ځل کسټمر دلته دننه شو هغه به بار دویم دکان ته انشاءالله چې نه جوړوي نه به ځي. کتونکو د مشال دغه خبرې چې کومې دي ولې چې دا د 12 کالو نه ډېر زوړ دکان دی، لکه د ډېر وخت نه دی. ښه دا څیز چې کوم دی دا ډېر زبردست څیز دا تایوان اکرالیک دی. دا وګوره دا ډېر زبردست دی. تاسو بسکټ کې خودای شي، نور مطلب چینی ویني چې شو هغه پکې تاسو کې خودای شي، وچه میوه کې خودای شي. ډرای فروټ دا ډرای فروټ دی. بیا دا هم تایوان والا اوریجنل دی. دا به علیف خان وروره ستاسو چې کوم ویوز دی هغه لپاره په 7,500 روپۍ باندې بیخي زبردست شی هم بریکیبل دی، اکرالیک دی، نه به ماتېږي لوېدو سره. ښه دا وګوره دا ډېر زبردست دی، ګولډن دی او ډېر زبردست ډرای فروټ دی. دا چې هر څومره هم ولوږي په ځمکه انشاش ماتېدو خطره یې بیخي نه وي. اکرالیک هغه ډرای فروټ دی ته وایي. صحیح ده، اوریجنل تایوان والا دی. دې نه علاوه علیف خان وروره چې کوم دا بلب دغه والا دی که نه، دا ډسټبین دی. دا زموږ سره ډسټبین دی، ډېر زبردست کلر ورکوي او ستاسو خپله وګوره دی دا فینیشنګ او ډیزاین. دا چې څومره غټې بنګلې څومره غټ غټ کورونه یې هغه له دې ځای نه ځي. صحیح ده. دا چې څومره سامان علیف خانه ستاسو وینه دا مونږ سیمپل ایښي دي. دی چې کوم دی بیا مونږ ګودامونه ډک دي دې سامانونه. دا اوس یو قسم ډونګه راغلی ده، ډیکوریشن فیس هم دی او ډونګه هم ده. دا وګوره ډېر زبردست لوکس ورکوي. وګوره علیف خان. کتونکو یقینا نننی زما پروګرام به ستاسو خوښېږي، خو دا ده چې پر دې پسې یو ما ډېر مزل کړی دی راغلی ما، خو مزل څه له راغلی ما خپل کار له راغلی ما او بیا چې مې دا دکان کله په دې لار ولیده ما یې راشه دې ته لاندې ورکوشه نو هغه ورکوشم. ښه دا ګوډی دا دلته اکثر ماشومان راځي نو هغه بیا دلته ژاړي راژاړي، هغه ته زموږ دا ورکوو چې هغه کومې موریانې هغه مونږ دلته کېنوو نو هغه بیا مطلب سودا ښه طریقې سره کولی شي پوه. بیا چې هلته دلته بچي ورته ژاړي راژاړي نو هغه بیا سودا نه تښتي. منم ښه په دې مشغوله ساتلي او خو څوک اخلي نو بیا بس چې اخلي بیا یې ورکوو فری یې ورکوو هغه ته بیا زموږ چې هغه سره ماشومان راشي او سودا زموږ نه وکړه. نه خو به ډېره سودا کوو چې مونږ یې پرېوسو نو بیا به څنګه تاسو له خو یاسې مارکوو یاره صحیح ده لکه دا ونیسه خو دا ده یوه نه دوه دي اورې که نه. دا وګوره دا کتونکو دا د مشال یقینا پړه باندې دریابي خلکه دي او خدای پاک ورکوي هم ورې دا په دې نه ده ښه چې بس راکه او دا ده چې کومه خبره وکړه چې ګاک لاندې راکوشي خفه کېږي به نه روانېږو ورسره په ریټ نه چې یاره ریټ به دغه کېږي او دا وګوره جي د یو چت نه لاندې به هر څه ورته هر څه به ورته په یو چت لاندې میلاویږي. ډېر عجیبه عجیبه پیسونه زه وینم خو پروګرام اوږدېږي ګینې زه وایم چې هر یو څیز مې ورته بیل بیل ښودلی و. اوریجنل پریسټیج تاوا ده. دا بوتلې دي ماسونه لګېدلې ماشومان اسکولونو ته یا ځان له چې کم دین اوبه وړي او ښه دغه کوي دا غونډ چې کم دین دا د کوم ځای دا جوړېږي چاینا خو ښه شی دوبۍ لپاره جوړوي دی بیا دوبۍ لپاره ښه شی چاینا جوړوي باقاعده چې کم دی. ښه دا وګوره
مساله جار دی ډېر زبردست ایئر ټایټ د دې څه قیمت دی؟ دا به الف خانه ستاسو چې کوم ویوز دی په 5,500 روپۍ باندې 5,500 په دې کې روغ الماری ده که نه؟ روغ الماری ده 9,000 روپو پیس دی ښه. او د دې ځای جوړ دی که نه؟ دا نه دا انګلینډ جوړ شوی دا واپس شاته دا بله دا وګوره دا مساله ریک دی دا پاکستانی خو ښه شی دی چې شی د کوم ځای هغه به انشاء زه سفر ته وایم خالف خان بس اصل چې کوم ویوز هغه ته داسې څیزونه وي دا چې کوم اکثر دا گاړو تم کې خدای شي میټس دی په ټیبل هم کې خدای شي دی کې کلرونه ډېر زیات کلرونه دا وګوره دا کلر وګوره الف خانه دا کلر وګوره دا ښه زبردست کلر او لوکس ورکوي ښه. دا په څه باندې چې دا په ټیبل هم تاسو کې خدای شي ګاړي درستخان په دغه مې او د ګاډي په دا د دې څه قیمت دی؟ دا به الف خانه ستاسو چې کوم ویوز هغه لپاره 2,000 روپۍ دې سره به چینک هم خپلي که نه؟ نه دا داسې چیک اپ راځي ښه چیک اپ صاحب 2,000 روپۍ باندې دې وګوره دا دې سره بیا فرش هم راځي دا د بلې ګرانې بیا دا بلې ګران وي دا تقریبا 3,000 روپۍ باندې چی پیس دی 3,000 ښه ورګی جي یو بله خبره راته رایاده شوه دا کوم پولیو والا نه وي هغوی ته چې دغه په کار دی نو دا وګوره دا ما لیدلي وي تقریبا چې ډېر ګنټو پورې دا کې انسولین هم کې خدای شي پولیو هم کې خدای دا وګوره نور پکې داسې یو څیز دی وینه ټل راغلی ډېر زبردست دی دا یو ځان له راغلی دا وګوره ډېر زبردست لوکس ورکوي او د دې څه قیمت دی؟ دا خو یو تقریبا الف خانه مختلف رایزونه خو ستاسو چې څومره ویوز یې هغه لپاره به هر یو چې په 2,500 روپۍ چې هر یو یا خوښ شو کوم یو رنګ یې خوښ 2,500 روپۍ باندې هسې نه چې اوس بل دوکان ته ځي او بیا ورته دین ارزان میلاویږي بېغمه شه او که نه بیا وایي چې الف خانه دا ستا ویوز و دا قیصه وه نو بیا به زه خفه یم بیا زه سړي به زه خبر یم کومه ښه کتونکو دا وګورئ دې کې چینک پیالې فرج او ورسره چې کوم دی نو پلیټونه بالکل چاله ګفټ چې کوم دی نو واده کې یا ولیمه کې یا به سم ورکې نو ګفټونه دي د دې څه قیمت دی؟ دا به الف خانه ستاسو چې کوم ویوز هغه لپاره په 15,000 روپۍ باندې حالانکې 20,000 روپو سیټ دی 15,000 روپۍ صرف ستاسو کتونکو لپاره بس کتونکو ریټونه دی وایي او خیر مې د زه اخیستل ستاسو دي ښه اصل سی دا ګورئ چې کور لپاره دا اوریجنل ترکي جوړ شوي په لاس باندې کار شوی په دې باندې اوره زه درته یو راوړم کفړه باندې کار شوی دی اوریجنل ترکي دی الف خانه دې کې داسې وي چې په سایزونو باندې وي چې کوم غټ سایز هغه په 9,000 درمیانه سایز په 3,000 باندې 4,000 5,000 6,000 دغسې مختلف رایزونه دی هغه صحیح ده چې تاسو کوم کتونکو چې شی خوښږي موږ ته سکرین شاټ په واتساپ باندې رالګي زه به واتساپ نمبر ورکړم بالکل زما واتساپ نمبر شی 0308 90 38 437 دا زما واتساپ نمبر دی 0308 90 38 437 سکرین شاټ دا وباسي ما ته د واتساپ لیږي هغه ته به انشاءالله زه نورم ریټ ښه ریټ اصل کې کتونکو دا پروګرام وګورئ چې دا چې کوم نمبر وي ما په دې ویډیو ورکړی وي ځکه چې دې کې د هر سیز چې کوم دی وي هر پنې مولا دی میرویس دکان هر پنې مولا خبره کېږي که نه نو هر یو سیز ورسره د کراکری چې کوم دی یا د جخیز یا اخلي دا وګورئ چې دا تاسو ته وړاندې دي چې ډېر په خانداس کې ښه دا پکې داسې سیز دی دا چې بلو آیل د فارم استعمالیږي سرکې د فارم استعمالیږي هر شی ستاسو دی کې هر اچولی شي دا باراني لاټ کې راځي بلو کیټیګري مکمل هر څه پکې میلاوي شي دا یو خو چې الف خانه که ځان له ځان لالي نو 1,200 روپۍ فیس دی که بیا سیټ الي نو هغه ته به بیا موږ له حساب لګو انشاء بیا به نور ډسکاونټ هم ورته پکې میلاویږي صحیح ده دې نه علاوه دا یو را سره مایکروویو راغلی الف خانه په لاټ کې دې کې 20 لیټر هم شته دا لایټینګ کله چې کوم اکثر هوټلو مخ ته لګېدلی وي هغه شاید دا بیا صحیح ده دا مایکروویو دی 20 لیټر هم کې شته 18 لیټر هم کې شته دی نو هغه شته پکې د دې څه قیمت دی؟ مایکروویو چې الف خانه داس برته مې چې کوم 20 لیټر هغه کې ښه شاید تقریبا 15-16,000 روپۍ باندې چې بیا هغه نه لږ غټ لیټر اخلي 25 لیټر شو 30 لیټر شو هغه څه تقریبا چې 20-22,000 روپۍ باندې چې بیا 50 یا 45 لیټر اخلي نو هغه تقریبا 30-35,000 روپۍ باندې وي ښه کتونکو پروګرام اوږدېږي بیا به چېرته راځم په دې باندې به ته ښه کولو کمرشل کومه ځکه چې دا اوس زه رالم نو بیا په ما هم ناوخته کېږي خو دې څه قیمت دا چولي سینسر والا دی اوریجنل جاپانی دی دې کې چې تاسو کله هم ترکاري کېدلی یا چای کېدلی یا مطلب اوبه پکې وای ګرمېده طرف ته لاړ شي او دا جوش وکړه نو چې کله دا جوش وکړه اوبه د چاینک نه راتوی شو نو دا اتوماتیک بند شي
بالکل اتوماتیک ګیس بند شي. د دې څه قیمت دی؟ ترکاري سوځي، ترکارۍ ته دا سوځېدو ته نه پرېږدي یا پې کېږدي اکثر توی شي. بالکل هغه به بس خامخا ډایرکټ اتوماتیک بندګي، اوریجنل جاپانۍ ده او دا به ستاسو ویوز لپاره چې میلاوږي 14,000 روپۍ باندې. دا باندې سکریچز نه راځي بیخي، داسې چې 1 ټچ 10x10 کنډیشن کې ده زموږ سره. صحیح دې کې ګریل هم دی، مایش او فش او هغه پکې تاسو ګریل کولی شئ. مشاله خو خبرې کوو نو هر یو څیز چې کوم دی نو هغه زمونږ په لحاظ خو قیمتي هم دی او دغه هم دی. خو ښه ورګه صبر وکړه، دا راشه دا یو څیز وګوره، دا وګورئ جی. نو دې کې به څه کوي؟ کې به ماشومان پټوي که څه؟ دا د دې څه دغه دی؟ فولډینګ کپړې هم کې کېښودی شي او دلته چې دا هینګر والا کپړې استري هم را ځوړندولی شئ. الماری ده او دا ده چې وزن مې هم دومره نه وي، وزن یې سپکه ده. یو ځای نه بل ځای ته اسانه تاسو وړای هم شئ. تاسو څومره کتونکي په ټور باندې څوک ځي یا داسې مطلب کډه مډه یو ځای نه بل ځای ته وړي، نو هغه غټو الماریو ته هېڅ ضرورت نشته چې کوم لرګي ولا راکاږو بیا ولا کسان نسه چاته یا چې دلته راشه الماری راکاږو دا راکاږو، بس دا تاسو نه یو کس باندې راټول کړه وړای شي. دا 6,500 روپۍ باندې 6,500 ښه ګرانو کتونکو. دا زه درته چې څه ښیم نو ورسره چې کوم دی نو قیمتونه هم درته ښیم. دا یو چینک مې په نظر راغی او ډېر چې لا پټي ته روان یو دا دې وړه ځان سره دا کړي ګاڼۍ ته روان یې که نه او ځان سره یې دغه کړي. د دې څه قیمت دی یاره؟ دا یو الف خان 6,500 روپۍ باندې 6,500. اوس ګاڼۍ ته موږ 6,500 چینک کې چین وړو. خو بهرحال کتونکو په دغه دوکان کې داسې ناشنا څیزونه مو لیدل، خدای دې وس راکړي چې یو ورځ راشو او دغه شانتې والي خو چې چا له خدای پاک وس ورکړی دی. نو میرویس دوکان چې کوم په ډي بلاک کې دی که نه، په ډي بلاک کې دی او په دې باندې د موبایل نمبر دي. په تاسو ورته باقاعده چې کوم دی نو د هر څیز ته قیمت یا ورته یو نوم اخلئ او د دې تصویر رولېږئ. نو دا صرف دوی سیمپل یې ښودلي، ګودامونه نور دي هلته کې چې کوم دی. په ای بلاک کې چې کوم دی نو 2 دوکانه دي. نو ډېر عجیبه خاص دا مختلف کلرز والا کلر بارانی ده، بارانی دي. مونږ خو دغه وی خو څوک زمزم اوبه ول استعمالوي نو ډېر توله دي. خو بهرحال هغه خلک هم شته چې کسل استعمالوي. دا وګورئ جي دا څه مضبوط دي که نه؟ دا مضبوط شی دی، ښه زبردست سامان ډېر دی. دا یو الف خانه چې ستاسو پرده چې پیسټري سټینډ ورته یا ډرای فروټ هم تاسو پکې اچولی شئ. دې کې ګولډن هم شته، دا هم شته، دې کې 2 خانو والا هم شته، 3 خانو والا هم شته. دا ستاسو کتونکو پرای شي 5,500 روپۍ باندې، حالانکه مارکیټ کې 7-8,000 روپۍ ریټ روان دی اوس وخت کې. صحیح ګرانو کتونکو، زه تاسو ته دا نه وایم چې میرویس دوکان ته راشئ یا زه تشهیر کوم یا مې په دې مقصد دی. خو مشال سره چې کوم دی نو ما ګپ شپ ولګوه دلته کې د دوکان ته رالم. د دوکاندارانو دلته چې دا کم سټاپ دی دا رور دی دا دی، د دوی د اخلاق مې خوښ شو او راشه دې خواته د دوی د اخلاق مې ډېر زیات خوښ شو او ریټ چې کوم دی هغه ډېر مناسب ریټ. نو ما ضروري غوښتله چې د خپلو کتونکو سره یو ویډیو شریکه کړم. نه غواړې ما ته د یوټیوب نه پیسې راځي او نه د فیسبوک نه پیسې راځي چې ما خپل مفاد لپاره وکړم. ما صرف د خپلو کتونکو د مفاد لپاره دا ویډیو وکړله. خو تاسو کارخانو ته راځئ او چېرته مشال ته مو وي یا هم دیر ورته ووي څه نوم دی؟ اسرائیل وستا جاوید چې یاره غالب خان شیرپو ویډیو کړی او تاسو ورسره واده کړی وه او تا ورته چې یاره دا په دې وي په دې د زه په دې به ورکوم. نو خو بیا هم د سره خوا دې خو وکړو تاسو بل دوکان ته لاړو دې د لږ هغې نه ګران درکو نو بیا به ما ته ووایې نو راځم به او د دې مرۍ نه به مې نیولې وي دلته به ورسره جګړه کومه. صحیح ده که نه؟ اواز نه چې ډېر خلک راته ویل خانه تا ویډیو کړی وه مونږ غزې ته لاړو بیا ته داسې صحیح ده. ډېرې خویان دي دا ګوري که نه او هغوی به چې کوم دی نو خپل خاوندان هغې دپاره به چې کوم دی مسله هم جوړه کړه. هغوی راته بیا غوسه وي ته دا بعضې څیزونه وښیې نو کور کې مونږ ښځې سره په جګړه کې نو چې ګزاره ورسره کوې. صحیح ده کتونکو ډېر څه دي نور څه به چېرته بیا چېرته رالي و ژوند و انشاءالله هغه هم راته ښه یار دا یو څیز مې به ولیدو دا مې لږ دغه شو دا د دې راته لږ دغه وکړه دا استري ده استري ده دا سټینډ چې کومې کپړې ډایرکټ دا مطلب استري کوي سټیم که ده
اوس دا چې کومې قیمتي جوړې دي زنانه 1,00,000 روپۍ 80,000 روپۍ یو جوړه واخلي هغه چې کوم نارمل کمزورې اسرې دي په 1,500 2,000 روپۍ باندې کور ته ویسي ټولې کپړې ورته وسځي اکثر ګران کوټونه دي نو دا شی ډایرکټ بس جامې چې په هینګر کې سټیم ورکوي اسرې کوي خادي څه قیمت دا یو په 14,000 روپۍ باندې لیب خانه اوریجنل پیلیپس ته او سنگاپور میډ دی ګرانو کتونکو په خپل دعاګانو کې میاد ساتئ زه ولاړ په میرویس دکان کې په ډي بلاک کې ډي دی کنه او سویم نمبر دکان دی پیرانو مارکیټ شاه نمبر 63 64 65 صحیح ده نو په دې باندې به خیر دی ایډرس سرسوي نو بالکل راتلی شي زما یو کار و تاسو ته مې په ګوته که باقاعده چې کوم دی نو به چې کوم سي ته ګورې نو ناشنا ناشنا ښکاري خو د قیمتونو نور تپوس نه کومه نو بالکل چې کوم دی نو راتلی شي او بیا بس تاویږي زه به نور څه نه ګورم په خپلو دعاګانو کې بیا ساتئ مننه خوشحاله